بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وما كان الله ندى الله پاک ليذر المؤمنين چپرید مسلمانانو لرا على ما په هغه حالت باندې انتم چې وی تاسو علیه په هغې باندې حتی تر دې پورې یمیز الخبیث چې جدا کې خبیث او ناپاک لره من الطیب د پاکو خلقونه وما كان الله او ندی الله پاک لیطلعکم چې خبر درکې تاسو ته علی الغیب په غیب باندې ولكن الله لیکن الله پاک یجتبی چې غوره کې من رسوله د خپلو رسولانو نه من هغه چاته یشاء چې وغواړي فآمنوا پس تاسو ایمان راوړئ بالله په الله پاک باندې ورسوله او په رسول د هغه باندې وان تؤمنوا کچرت تاسو یقین وساتو وتتقوا او پرهیزګاري وکړه فلکم نو پس تاسو د پاره اجر عظیم اجر دې ډیر لوی ولا يحسبن الذين غمان دین کوي هغه خلق يبخلون چې بخل کوي بما شمتوب کوي بما په هغه مال باندې آتاهم الله چې ورکړه دی الله پاک دیوته من فضله د خپل فضلنا هو خيرا لهم چې دا بخل بهتر دی د دیو په حق کې بل هو شر لهم بلکې دا ډیر بد دی د دیو په حق کې سيطوقون زرد چې امیل بکړی شي ما هغه بخل هغه مال بخیلو چې دیو بخل کړی دی به په هغې سره یوم القیامت په ورځ د قیامت ولله د الله پاک د پاره میراث السماوات وارث دی د اسمانونو والارض او د ځمکې والله الله پاک بما هغه څه تعملون چې کوي تاسو خبیرون هغې باندې خبردار دی مخکې آیاتونو کې الله جل شانه کوم کسانو چې په مدینه منوره کې کم شیطان توب او کمی خبرې خورولې الله جل شانه په هغې مذمت بیان کو بیا الله جل شانه وفرمایل چې هغه خلق چې هغوی کافران دي او هغوی د پدې نه خوشاله کیږي چې زمون سره مال دی او دولت دی چې دا زمونږ د حق نښه ده او پدې باندې خوشحالیږي چې الله پاک دیو ته مهلت ورکوي نو الله پاک فرمایي چې مونږ دیو ته کم مهلت ورکو دا د دې دپاره نه ورکو چې دیو به په دنیا کې مزې کوي او چرچې به کوي دیو ته دا مهلت مونږ د دې دپاره ورکو چې دیو په دې ګناه کې ښه ترقي وکړي چې کله دیو په ګناه کې ترقي وکړي نو الله پاک به پې د اسمان نه عذاب چې دی هغه را نازل کړي نو په دنیا کې به ورته عذاب میلاو شي او په آخرت کې د دیو دپاره د هغې نه رسوا کوونکی عذاب بل دی دې آیاتونو کې ننني سبق کې الله جل شانه فرمایي چې الله پاک داسې نه دی چې مسلمانانو لره پرېږدي په هغه څه باندې چې دی په هغې باندې وو یعنی په احد کې چې کم مسلمانانو ته تکلیف رسیدلی دی یا په عامو حالاتو کې مسلمانانو ته چې دی مصیبتونه رسی حوادث ورته راپېښېږي مصیبتونه ورته رسی او واقعې ورته راپېښېږي دا د دې دلیل نه دی چې الله جل شانه دیو پرېښودي دي بلکې دا د دې دلیل دی چې الله جل شانه په دیو امتحان راولي چې کله دیو په امتحان کې پاس شي نو الله جل شانه دیو له لوی مرتبه ورکوي
او بل خبره دا ده چې په دې کې مسلمانانو ته اول دا منافقین نو معلوم چې کله الله جل شانه په دې امتحان راوستو نو منافقینو په خپل خوله باندې په خپل ځان باندې اقرار وکړو نو الله جل شانه فرمایي چې مونږ زکه دا امتحان په دې مسلمانانو راولو چې مونږ خبيث خلق ناپاک خلق چې دا د پاکو خلقو نه جدا کوم د پاکو خلقو د پاره چې مونږ کمی مرتبه چې د هغه جوړ کړي دي د هغې نه مونږ د خبيث او ناپاک خلق چې د هغه جدا کوم بل خبره دا ده چې د غیب علم د الله جل شانه چې د خلق ته نه ورکوي بلکې خالص غیب علم چې د الله جل شانه ته دی او رسول ته چې د الله جل شانه د وحی په ذریعه سره چې څه غوره کی نو هغه رسول ته چې د وحی پر ذریعه سره راولېږي بیا الله جل شانه فرمایي چې تاسو په دې کې کار مه ساتئ بلکې تاسو ایمان راوړئ په الله پاک او د هغه په رسول باندې او کچرته تاسو ایمان راوړو او یقین یې وساتو او پرهیزګاری وکړه نو تاسو د پاره ډیر لوی اجر دی د صورت نواله تر دې پورې د دې پورې الله جل شانه د اهل کتاب او يهوديانو نصارا متعلق بیان فرمایلو منس کې د خاص وجوهات د وجنه الله جل شانه د غزوه احد واقعه چې دا غ تفصیل بیان کړه د دې ځین ورستو الله جل شانه بیا د اهل کتاب او يهوديانو نصارا چې کم کرتوتونه دي او کم خبایث دي هغه ته الله جل شانه بیا چې د رجوع کوي هغه بیان فرمایي نو الله جل شانه فرمایي چې دا يهوديان دا منافقین چې دي نو دا اکثر يهودو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ځکه اقرار په جبه کوو چې مونږ مسلمانان یو چې مونږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طرفه چې د تکلیف راونه رسي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ځان مسلمانان ظاهرول په حقیقت کې دا يهوديان او منافقین نو الله جل شانه فرمایي چې کله په دیو باندې بدني جهاد راغې او د دې ځواني چې د باغې کې غختلې شوې نو دیو په هغه وخت کې چې د وتختید او د هغه ځین چې د خپیس پکې کړي لیکن چې کله مالی جهاد په دیو راش د مال د خرج کولو ځای راشي نو دا خلک چې د هغه مال په هغه کې بخل کوي او هغه مال جمع کوي کم مال چې الله پاک دیو ته ورکړی دی د خپل فضل نه نو ردیو دا خیال چې مونږ دا مال کم جمع کوو دا زمونږ د پاره غوره دی نو دا چرته هم د دیو د پاره غوره نه دی که په دنیا کې ردیو د مال ته څه نقصان و نه رسي څه مصیبت پې راپېښ نشي د قیامت په ورځ به الله جل شانه د دیو دا مالونه راوالي او په سټ کې به ورته د زنځیر غونته کې ورواچي او ورته به ووایي چې دا هغه مال دی کوم چې په دنیا کې تا د ځان دپاره خوښ کړی او خلقو ته دې نه ورکو د الله جل شانه په لار کې دې نه صدقه کوو اوس چې دا مال په دې سټ باندې ګرځو چې تا ته پته ولګي نو په دې آیات کې الله جل شانه د هغې خلقو مذمت بیان کړی دی کم خلق چې مال جمع کوي او د الله جل شانه په لار کې هغه نه لګي نو بخیل سړی شوم سړی دا د الله جل شانه بدی شي نو ځکه چې په دې آیات کې د دغې خلقو مذمت چې دی هغه بیان کړی پاتې هغه مسلمان چې هغه زکات نه ورکوي یا زکات ورکوي لیکن په صحیح ځای کې نه لګي نو دغه سړی چې دی دام د دې دی چې دی په ځان کې د یهودیانو او د منافقینو طریقې او عادت چې دی دا په ځان کې راولي نو حدیث کې شریف کې راځي چې المرء مع من احب قیامت په ورځ به سړی د هغه چا سره راپاسي په هغه د هغه په سب کې به ولاړ وي د کم سړي سره چې سړی په دنیا کې مینه کوي او په دنیا کې د هغه سره مشابهت کوي نو کم مسلمان چې زکات نه ورکوي او یا چې د بخل کوي په مال کې مال د الله جل شانه په لار کې نه خرج کوي نو دی چې د مشابهت کوي د منافقین او يهوديانو سره نو ظاهره خبره د حدیث شریف کې راځي چې د هغو سره مشابهت کوي د هغو طریقې خوښي نو د قیامت په ورځ به د خود به خود چې د هغوی په سب کې راپاسي نو الله جل شانه د مونږ تاسو د بخل نه وساتي او الله جل شانه د مونږ تاسو تر دین خلاصې راکړي ما كان الله ندي الله پاک ليذر المؤمنين چې پرې د مسلمانانو لره علامه په هغه حالت باندې انتم چې وای تاسو علیه پاغي باندې حتی تر دې پورې یمیز الخبيث چې جدا کړي خبيث لره من الطيب د پاکنا وما كان الله او ندي الله پاک ليطلعكم چې خبر درکې تاسو ته على الغيب په غیب باندې ولكن الله لیکن الله پاک یجتبی غره کوي من رسوله خپل رسولانو لره
من هغه چاته یشاء چې وغواړي فآمنو پس ایمان راوړئ تاسو بالله په الله پاک باندې ورسوله او د هغه پر رسولانو باندې وان تؤمنوا او کچرت تاسو یقین وساتو وتتقوا پرهیزګاری او وکړه فلکم نستاسو د پاره به اجر عظیم اجر وی ډیر لوی ولا يحسبن الذين او خیال دې نه کوي هغه خلق یبخلون چې بخل کوي شومتوب کوي بما په هغه مال باندې آتاهم الله چې ورکړی دی الله پاک دیو ته من فضله د خپل فضلنا هو خیر لهم چې دا بخل او دا شومتوب به د دیو په حق کې بهتر وي بل هو شر لهم بلکې دا ډیر بد دی د دیو په حق کې سیطوقون ذره چې امیلونه به جوړ شي د دینه ما د هغه مال نه بخیلو چې دیو بخل کړی دی به په هغې باندې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ولله او الله پاک میراث السماوات وارث دی د اسمانونو والارض او د ځمکې والله الله پاک بما په هغه عمل باندې تعملون چې تاسو کوي خبير خبردار دی الله جل شانه د عمل کول توفیق ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.